أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اسماء اللہ الحسنہ کے نندا اللہ رب العزت تا اسم الحلیم بارکی یوسو خبر وکو ہے لام او میم اردو او فارسی کے دیتا برد باری ہوئی دا ہے لام میم دا دے روٹ مقصد دارے چے پسزا ورکولو کے دا عجلتنا دا تیزینا کاروان غستیش خب دے قید سراچ دا قدرت باوجود یعنی کلا خسوک پا دے وجہ سزا نہ ورکی چلا چا قادر نہیں دیتا حلم نہ ہوئی حلم دیتا ہوئی چا دا قدرت و طاقت باوجود خپل نافرمان اللہ مشرکین اللہ ظالمان اللہ بیدین خلق اللہ فساق و فجار اللہ دا سزا ورکولو دا قدرت باوجود داغین عقوبت و سزا رستو کئی دے صفت تا صفت دا حلم ہوئی اور دے معنی باندے اللہ الحلیم دے بس دے کہ دیر سوالات و جوابات شیخ بعض انسانان دا اللہ اختیار لاس کے لی بعض نے بلکہ اکثر دا سیخ یوزے کہ جرم کی گی نو دا ذہن کے سوال را دی چرا دا تباہ کی گولے نا یا چرتا شرک کی گی بدعات کی گی مخالفتون کی نو پزید دے چا داغی دا اصلاح دا پارا سو کوشش اکلیشی اللہ ترجو اکلیشی تقریر و تحریر نکار واغستیشی ہمدردے اکلیشی داغی پزیبانے دا خلق کوششو ندائی بلکہ دا ڈیرو مخلصینم دائی چے اللہ دی تباہ و برباد کی دا قسم سزنا دا مناسب نہ دی کہ بالفرض کل عالم کے ہر سڑے مسلمان شی اور ہر سڑے دیندار شی بیا دا شیطان دا پیدا کولو فلسفہ سرا اور جنت و جہنم اللہ ولی بیا پیدا کلی دی زان پدے پویول پکار دی چا دا اللہ اختیار لاس کے ماخلا البتہ زمونگ پا زما چکم کار دے ناغا پر خودل ندی پکار اور پہ ایک سستی کول ندی پکار زمونگ کار سرے قرآن و سنت دعوت بالحکمت والموعظت الحسنہ دک زمونگ کار دے چا حکمت سرا و بہترین وعظ سرا عقلی دلائل سرا نقلی دلائل سرا دین طرف تا دعوت ورکلیشی دا زمونگ کار پدائی کہ زمونگ کار خراب شئے دیکھ تا دعوت کار زمونگ خراب دیکھ دعوت دیتا ہوئی چے انسان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دا صحابہ کرامو پا منحج و داغی پا طریقہ باندے قرآن و سنت خلق رو بلی دا مکی جن زمونگ دا پارا دیر مثالی دے پا دے باپ کے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا طرف نہ بیانی سلور غٹ مضامین دی یو توحید و اثبات دا توحید اور رد شرک دا بنیادی مسئلہ دویمہ بنیادی مسئلہ رسالتنا نبوات دریمہ بنیادی مسئلہ عقیدت آخرت اور سلورم چیز خوش اخلاقی دا خلاصہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی جن
محور دا څلور څیزونه دي. توحید چې تسلیم کړی شي عبادات پې کې پخپل راغلي دي. څومره عبادات چې دي دا توحید په بنیاد راځي. د چا چې څومره توحید عقیده مضبوط وي او د آخرت عقیده مضبوط وي دومره د عبادات ډېري. د چا چې کمی دی غریب دننه نه کوکله دی. د توحید عقیده هم کمزورې ده او د آخرت عقیده هم کمزورې ده. د حق پرستو په دې جماعتونو کې هم ډېر خلک فساق و فجار وي او خلک د هغې په کثرت عددي باندې خوشحالېږي هم خو دې کې سره څه فایده نه میلاوېږي. کثرت عددي باندې مسلمانانو چرته کې بری نه دی کړی. قرآن سنت دعوه دغه نه ده. تو قرآن سنت دعوه او دعوت دا دی چې کسان دې لږ وي لیکن په تول دې پوره وي. قرآن مجید خو واضح ویلی دی چې ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اکثریت نه دی مقصد. کم خلق چې کثرت عددي ښیي دا نه قرآن پیژني نه حدیث پیژني. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د مکې ملګري دا څومره کلکو دومره کلکو چې د هغې په ایمان باندې قرآن ګواهي کړې ده چې والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. دا سابقون اولون دي. دغه سابقین اولین هم نن خلق نه پرېږدي. نو بهر کیف نبوي منهج هغه دا دی چې انسان درې بنیادي عقیدې خپلې کړي. توحید، د شرک نه بیزاري، رسالتونه تسلیمول او د هغې لاندې د ټولو انبیاو نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې عقیده ساتل چې دا خاتم النبیین دی. او عقیده د آخرت دا عقیده چې نن زه څه کوم نو قیامت په ورځ به د دې جوابدeh زه پخپله یم. احادیثو ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت په ورځ هر یو کس به د خپل رب په مخ کې ودرېږي. لیس بینه و بینه ترجمان. د خالق او د مخلوق منځ کې څوک ترجمانی کوونکی بنئ. څه تیارې دی زموږ د دغې وخت دپاره. یو بني آدم چې د خپل خالق مخ کې یوازې ولاړي د سره به ملګری هم نه وي او الله تپوس کوي دا کار دی ولې کړی دی د الله د ولې جواب زما به خیال چې چا سره به نه وي. څومره چې عقیده د آخرت مضبوطه وي دومره کبایر او صغایرو نه انسان ځان بچ کړي. دلته خو عجیبه ده ډېر خلق دی چې په خو جماعتونو کې منډې وي سیاسي او دیني یو څه بل څه عجیب و غریب حرکتونه کوي خلک. یو جماعت چې د هغې خپل افراد سم نه دي اب قوم ته څه دین وښیي. د افرادو شانټي پکاري. نو بهر کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ملګري تیارول د هغې په زړه کې دا څیزونه په ګوتو باندې ور داخل کړي شو. د دې وجه نه په دې خلقو کې په سابقون اولون کې څوک مرتد بې دینه نشته. ډېر عجیب و غریب دروغ وایي خلک. سیدنا عبید الله بن جحش رضی الله تعالی عنہ کوم چې سابقون اولون کې دی او د قرآن مجید د وینا مطابق سابقون اولون ټول جنتیان دي. لیکن واقعي چرته لیکلي دي چې دی لاړ حبش ته هجرت وکړ نو هلته نصراني شو او مرتد شو. اوس خلق دا نه کوي چې دا قصه د قرآن خلاف ده موږ له پرېښودل پکار دي. خلک یې بیا بیانوي لیکي یې په کتابونو کې.
یعنی د اسلام لومبني مجاهد د صف اول صحابه کرام اغم د دې ظالمانو نه بچ نه دي. ورستو راتلونکي خلک په کم شمیر کې دي په نظر کې. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم چې عمرۃ القضاء کی یعنی 7 ہجری کې چا ایمان قبول کړی اب دې سپری ته دې طرف نه بالکل مطمئن اوسېږه چې څنګه بعضې سنیان نو د دې په دې باب کې هم دک شانته روافض بلګیایي د صحابه کرام بدې به بیانوي او مونږ به د یو بل ګریوان کې لاس چولي صحابه کرام دفاع ہو گئے. پخوا یو کسو یا دو کسو بہو بک بک بیگول خوصا کم کتاب چه دے مسئلہ بانے لکلی شہر خلق وی داڑیر خی کتاب دے چه خلافت ملوکیت کے سنگ بدل شو او دا نگوری چه دا غیر نتائج سدی نن چه سوک سوئی دا غیر کتاب پا بنیادی ہوئی ولی آغا غیلہ حوالے کتلی دیخ مارکیف دا ځان له موضوع ده انشاءالله بل وخت دو درې واقعات به زه د هغې ستاسو مخې ته کېږدم چې کله سړی بالاستیاب دا کتاب وګوري نو بیا پوه شي چې دې کې څه دي دننه. کم خلک چې د هغه منونکي دي پیروکار دي هغوی خو ډېر پورته رسولی دی بلکې ځای په ځای نه ګرځي او کوشش به دا کوي چې کم عالم د صحابه کرام په باره کې کوتاهي کړې ده د هغه عبارات بتا ته بیا نقل کوي. مونږ په هغې عباراتو هم لعنت وایو. دا نه ده چې یاره ګندې یوازې دې صاحب کړي دي. زما کتاب صحابه کرام پر تنقید د هغې وګورئ تاسو جایزه وګورئ په کې ما بې شمېره خلک لیکلی چې چا د صحابه کرامو خلاف ویلي دي د هغې بېعزتي کړې ده امونږ پرېښی نه دی. دا نه دی مطلب چې یو سړي غلا کړی او ته هم غلا وکړه دا دلیل دی چې دا خو پلان کې هم لیکي پلان کې هم غلط کړي. افراد مه بچ کوئ خپل دین بچ کوئ. زمونږ طلباو ته مدارسو کې دا ښودلی کېږي چې د خپلو اسلافو رایې به نه پرېږدی ځکه دې سره بې اعتمادي پیدا کېږي. صحابه کرام اسلاف نه دي نو یو قوم چې دومره ذلیل شي چې صحابه کرام اسلاف نه ګڼي او صرف هغه خپل استاد ته اسلاف وایي د ده باندې خو جړه پکار ده. اصل اسلاف خو صحابه کرام دي چا چې موږ ته دین را رسولی. نوار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه منهج دا نه و د دعوت دا کوم چې نن خلکو شروع کړی خیری او کنزلی او بدرد دا دعوت طریقہ نه ده. دعوت طریقہ دارا چې کوم عنوان تا پیش کړی دی په هغې باندې ښه مضبوط بحث وکړه او بحث دا دی چې هغه د قرآن و سنت رڼا کې ته وکړي. دا نه چې زما استاد دا وی او زما شیخ دا وی زما پلار دا وی او زما نیکه دا وی دا په اهل بدعت او په اهل حق کې څه فرق پاتې نه شو. دلیل پیش کول پکار دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت انداز دغه دا الله اختیار بلاس کې نالو دا ونه وایي چې دا سړی دا چل گئی دی مړ کېږي ولې نه دی ولې داسې نه کېږي دی ولې داسې نه کېږي. الله دا عالم پیدا کړی دی دارالابتلاء دارالامتحان دی کې خیر او شر دواړه یو ځای چلیږي. زمونږ کار دا دی چې مونږ به د خیر د غالب کولو کوشش کوو ذمہ داری زمونږ دغه ده او شر به مغلوب کوو د دې کوشش به کوو. اوس هغه کېږي یا نه کېږي هغه زمونږ اختیار کې نه دی. زمونږ اختیار کې صرف داری چې مونږ دعوت وکړو قرآن و سنت ته او د دې ډېر ښه نتایج روزي لیکن خلک پوهېږي نه سوچ نه کوي. ما دا ورځې ښه یاد دي چې کله اول کې دې جماعت کې مونږ مونځ به کوو که نه اوس خو دا ډک دی د جمعې په ورځ به دی کې 3 کسانو صرف 3 کسان
مشران نو تپوس بیا چې کله کار سم شو د یو صف نه به خلک نه سیوا کېده دلته موږ سره نه فوج او نه پولیس ته دی نه موږ سره څه خوراک شته نه څه څښاک شته نه څه پیسې شته دی خو سماعت ګوډه پوهه چې الله راکړې وه د هغې مطابق موږ دعوت شروع کړو او الحمدلله بارآور شو د هغې ډېر بهترین ثمرات راووتل بهترین نتایج راووتل قرآن چې څه وایي چې ستاسو سترګې به یخې شي الحمدلله زموږ سترګې یخې شوي دي په هغې زنانو کې نارینو کې دینداري راغله قرآن و سنت د خلق مایل شو ابل استاذ محترم به زموږ ویل چې دې جماعت له الله یو تقدم ورکړی دی یو فضیلت ترې دی ده چې د هر حق په آواز کې الحمدلله دا مخکې په ټول ضلع کې دا الله دین دی انسان چې اخلاص شروع کې او صحیح طریقې سره دعوت ورکي هغه اقبال شعر دی چې یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی دیکھیں پیدا کی افراد دا قسم حرکتونه ونکو دا الله اختیار بلاس کې نه لو کوشش به صرف دا کو چې دعوت وکړو قرآن و سنت پاغه تعبیر باندې کم تعبیر چې صحابه کرام وکړل دې سره اختلاف ختمي ټول تا وی او ما یې پلان کې شي دا ورته رسولونه قرآن و سنت هغه تعبیر پیش کا کم چې صحابه کرام وکړل هر څه ختم معرفتنا معرف یو سبل صدا ټول به قرآن و سنت مطابق شي هغه رسول چې دعوت ورکاو طائف کې خلق هغه سره سکړو او تقریبا هر امی سړي لستی دي چې طائف ته کله لال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا خپې مبارکه وینو باندې ککړې دا شا طرف ناغي ډېر زیات وشته او پکانو باندې تر دې پورې چې هغه په دې مجبور شو چې د بنو نجار یو باغ دی چې پای کې پناه واخلي یعنی قوم خپل پیغمبر سره داسې کوي هغه نبی لا ملائک راغلي دي او ورته وایي چې ته که اجازه دي نو چې دا خلک اخواږو و دا هغه څه دعا دی چې حق پرست دا طریقه نه وي چا پوهېږي چې زما دعا دی وخت قبلېږي نو د قوم د تباهۍ دعا وکړه دکې خو انسانیت نشته در سره ډېر خلک یې د هغې دعاګانې قبلېږي لیکن هغې صرف د خیر سوال کوي د الله نه د شر نه کوي او په دې کې نمونه ده زموږ دپاره د رسول الله صلی وسلم په ذات کې د هغه څه الفاظو اللهم اغفر لقوم انهم لا يعلمون زما ربا زما دا قوم وبخي دی نه پوهېږي دی ته علم نشته دی چې زه دی څومره خیر خوایم دی نه پوهېږي هغه حلم صفت چې کوم الله خپل نبی کې دومره ورچول دی دی وخت کې هغه وایي چې ربه ته تباه کې نو چې الله ملائک را لیږي نو ستا به خیر الله دروغ وایي ورته حلم دیر ته وایي بردباري دې ته وایي دا چا کې نشته نن کې یو مسلمان سره چا لږ غوندې نالګي شي د ده به ټوپۍ سر راښکته کړي او خیرې وکړي ورته ښکلی سړی ځان ته دعا ولې نه کوي الله ته دا دعا ولې نه کوي چې روا شریف مغلوب کې اوس روا شریف مغلوب کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انداز د دعوت دغه دی الله رب العزت په دې قادر دی چې هغه یو لحظه کې دا کل عالم لريږي لیکن هغه ډیل ورکوي هغه مهلت ورکوي دې مهلت ورکولو ته حلم وایي په دې بنیاد باندې الله ته الحلیم وایي هغه په سزا ورکولو قادر دی هغه ته څه مشکل دی قرآن کې ګڼ مثال نشته دی د عاد سمود قوم لوط قوم شعیب
سکندونو کې صفحه استانه مټو کړی، لیکن الله رب العزت دی امت سره دا کار نه کوي. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا اثر ده. کاش چې زمونږ خپل نبی سره صحیح محبت پیدا شي. عاشقان خو ډیر دي، عاشق لیونی ته وایي، لیونی خو ډیر دي، لیکن داغه متبعین پکې څومره دي، هغه سره مینه کوونکي څومره دي. وجود باندې ظاهری اثر داغه د سنت نه، دا عاشق رسول دی. زمون کار خلک نسبتاً خد الحمدللہ پنجاب کے عاشقین رسول جی کے نا عشاق رسول دائی پا مخا ڈسینا، بلکہ زمونگی مر گیا وہ گپ لگاؤ. عجیبہ ملک دے. پاکستان کی جو سڑے نیمہ باڑی خکارے کی گنا کبھی صبح سے نخلے کو یاد آوری ہوگی، کبھی ولایت ظاہر ہو رہی ہے، اور چکلہ سر پاجامہ لری گی بیا پورا ولی شي. نه یو خوا دغه چل دی، بل خوا وایي چې په سرتوره باندې مونځ کوي، نه مونځ یې نه کوي. دا خو دوه متضاد آرام دي. دا لا څنګه چل دی؟ دا دې خلقو عجیب و غریب حالات دي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره محبت ہو گیا. فرمائی وددت لو رأیت اخوانی، کاش چې ما خپل رونه لیدلی. دې جملې کې څومره درد دی، وددت لو رأیت اخوانی. نو صحابه کرام تپوس کوي ولې موږ ستا رونه نه یو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبی رور نه و او نسبی خور هم نه و. دا یو فرد دی. اوس په دې وجه هغه ته در یتیم وایي. یو یتیمی یو در یتیمی. در او یتیم هغه ملغلره چې د هغې مثال نه وي، هغه یې در یتیم. در یتیم په نوم باندې د خلکو کتابونه هم شته دی سیرت سره متعلق. در یتیم و یعنې رور خور نه لري، ماماګان هم نه لري، دا مینه مرونه نو. بنو نجار ته خپل ماما خیلی وایي، او د هغې وجه دا ده چې څنګه زموږ د پښتنو رواج دی چې یو ټبر کې یا یو کلي کې د سړي مور دا ځای نو خلک وي دا زما ماما خیلی ده. د عرب هم دغه رواج و. بعضې مورخین لګیا شوي دي د آمنه بنت وهب رونه ګوري. دا یو لویه فتنه ده پنجاب کې بس دي نو چې دی ماما و دی ماما و. یو کس ما سره خبرې کولې، مې ته لږ نسب برو چلو پته ورته ولګي دی خو رونه نشته. دا دروغ وایي خلک. د دې قوم هېڅ څیز کې تجربه نشته دی. یو څیز دی چې پای کې تجربه ده، هغه دی دروغ ویل. نور د دې هېڅ کې تجربه نشته. نه قرآن باندې پوهېږي، نه په حدیث پوهېږي، نه په صحیح تاریخ پوهېږي، په دروغ ویلو ډېر ښه پوهېږي. دې وجې نه زما خو بلکل اعتماد پورته شوی دی. څوک حواله ورکړي زه یې به کتاب کې وګورم، چې وګورو هلته نه وي، هلته یې بلې څه لیکلي، داسې بکواس لیکلي. دا لیکې پړی خلک چې کوم دي دا په دې لیکلو باندې ډېر دوکه شي غریبانان. ما ته څوک اعتماد نه کوي، زه یم نه، خلک خیانتګر شوی. کتاب کې هغه شی نه وي. کاش چې هر سړی دومره روزګار وی چې هغه هر حواله په خپله ټیلی کولې، چې دا واقعي داسې ده، ډېر سم کار به. فرمایلی کاش چې ما خپل رونه لیدلی وی. نو هغې ویل موږ دې رونه نه وي. هغه ویل نه، انتم اصحابي، دا زما ملګري. نو بیا وایي ستا رونه څوک دي؟ نو هغه ویل زما رونه هغه دي آمنو بي ولم یروني، چې په ما به ایمان لري او زه به یې لیدلی نه یم. خپل ځان وپېژنه، لږ خپل ځان وپېژنه چې مونږ څومره لوی خلک یو. لیکن زمونږ د خپل نبی سره څه نسبت نشته نو.
زمونږ غمونه زمونږ خاده زمونږ ناسته پاسته هغه ټول د هغې نبي مخالفت کوي. هغه نبي چې هغه د لیدلو نه بغیر مونږ ته خپل وروڼه وایي. دومره لوړه مرتبه الله دې امت له ورکړې ده او د هغې نبي صلی الله علیه وسلم د وجې ورکړې ده. هر نبی به خپل خپل سوال کو د خپل خپل ځان دپاره، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما خپل سوال آخرت دپاره ذخیره کړی ده او هغه سوال به څنګه وي د خپل امت د جنت ته داخلېدو. او د هغې نبي منهج ولې نه خپلو؟ دومره مینه کوونکی نبي، دومره محبت کوونکی نبي چې هغه هر ځای کې امتی امتی خبره کوي. نو بهرکیف الحلم د هغې مفهوم دا دی چې د طاقت باوجود سزا نه ورکول، هغه رستو کول او مهلت ورکول د دې لپاره چې دا سړی توبه طائب شي. په دې کې دوه خبرې شوې، یو هغه اهل حق چې د هغې په خولې باندې هر وخت خیري د خلقو ده، هغې له پکار رایي چې دا خیرې دعا کې بدلې کړي. ما مخکې مې یو ځل د خپل درسونو کې ویلو، رستم کې اجلاسو پای کې څوک چې پاسېده ذکر به کو، خیرې به کولې، فلان کې دی الله تبا کی، فلان کې تبا کی، فلان کې تبا کی. استاد محترم ژوند دی او الله دې وبخي، آخر کې زما نمبر راغی. ما یې چېرې په ځای د دې چې مونږه بد دعا وکړو نو دا نشي کېدی چې مونږ سهار وختي پاسو 2 رکعاته 4 رکعاته 8 رکعاته وکړو او الله نه سوال وکړي چې یا الله درې فلان کې زړه دین ته مایل کړي. دا خو طریقه نه ده. خلکو ما ډېر بد وکتل چې دی به ګیلاس ووایي. په خوا چې ګایا د استاد محترم نمبر راغی نو هغه وایي چې زما ووټ ده سره دی، د رایې ټیک ده. پکار دا چې مونږ یو دردمند زړه سره دعا وکړو د خپل رب نه. مایل په دې خو دلیل شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې اللهم اعز الاسلام، یا الله عزت ورکړې اسلام د عمر بن خطاب سره. په دغه لار مونږ نه یېره شوې ده، د نرمۍ لار مونږ نه یېره شوې ده، د حلم او د بردبارۍ لار یېره شوې ده. دغه صفت ځان کې پیدا کول پکار دی. دا نور صفات د درشتۍ د سختۍ دا پرېښودل پکار دی. آیت کریمه چې ما ویلې دی د سورة النحل هغې کې مخکې نه د مشرکینو ذکر دی. بیا فرمائی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. الناس تو سوک مراد دی، دکا مشرکان مراد دی کنا. تے بلکہ دا لانجر ہے جی خلق د سیاق سواق نہ بغیر دا آیت ترجمہ کئی بیا پہ اعتراضونه راځي، بیا د سره ډېر زیات وخت دی نو بس قیل او قلنا قیل او قلنا لکه سم خبره وکړه، یو خبره وکړه چې خبره ختم شي. مخکې نه د مشرکانو ذکر دی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ. دا آیتونه یې درې څلور د مشرکانو سره متعلق. وروستو بیا دي دې منځ کې دا جمله ده چې وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ. د ظلم نه څه مراد دی؟ شرک. او الناس ته څوک مراد دي؟ مشرکان. خبره ختمه شوې کیسې 200 سوال له هلته جوړ کړي قیلا قلنا قیلا قلنا قیلا قلنا. دومره وخت نشته لغو سيزونه خلق ځان یو طرف ته کړي. سیده ساده معنا وکړه که چېرې الله مشرکان د هغې د شرک په وجه نیولی، الله مشرکان د شرک په وجه نیولی ما ترک علیها من دابه، نه به یې پرېښې په دې ځمکه باندې څوک زنده سر. نو په زنده سر به اعتراض کوي چې جي هغې څه ګناه کړې ده. زه بار بار وایم چې په قرآن کوم ځای کې اعتراض راځي که نه
ته پوه شه دا عجمیت دی په دې سړي کې دا د قرآن اسلوب دی عربی کې داسې الفاظ د دې مطلب دا نه چې زناور به هم تباه کوي د دې مطلب دا دی چې دا به ټول تباه کړی بعض مفسرین دا جواب کوي چې نه کله چې الله مشرکان ظالمان تباه کوي نو قادسالي پیدا کوي چې کله قادسالي پیدا شي او به ختم شي نو دا بابا زناور دا امریکا منا ژوندي و پاتې کېږي دا کېږي داسې ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن اگر استوکی دا خلق تر یو نیټې مقرر پورې قرآن وعده کړی دا کړه انهم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا در الله د حلم نمونه دا مشرکانم زمونږ د نبی خلاف سکیت کوي تدبیرات کوي لیکن زم یو تدبیر کو مهل الکافرین امهلهم رویدا مهلت ورکړه دیلا لګ مهلت ورکړه لګ الله وارث کوي الله ثابت خپل حلم چې الله حلیم دی ابردوار دی د طاقت باوجود هغه مشرکان له سزا نه ورکوي دا مطلب نه چې هغه په شرک باندې رضا دی او دا هم نه مطلب چې ګنده هغه قادر نه دی په دې هر څه قادر دی لیکن هغه کوي نه په دې سره یو حدیث هم یو ځای حدیث د صحیح بخاری دی عبداللہ بن جعفر فرمائی علمنی علی رضی اللہ عنہ کلمات مات سیدنا علی و سو کلمات خود لیو علمہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غت خود لیو یقولہن عند الکرب والشی یصیبہ اور سیدنا علی تیویل چتا تکل مصیبت رسی تکلیف در ترسی نو دا دعا کوخ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم دا اللہ دا حلم صفت پکیرا اس بولے تا چاچی او مصیبت او رسید نو قرآن سے فرمائی مصیبت او لرسی ما صابقہم مصیبت ستاسو دلاسو دا وجہ کی تاسو کوتاہی کړي فمن نفسک دا خو الله حلیم دی چې هغه ټوله سزا اوس در نه کړه دې کې یو ترغیب دی چې انسان د په دې سوچ کوي چې زما دا فلانې شی ولې نه کامیابي ولې زه وخت په وخت ټپکونه خورم لکه د خپل کردار جایزه واله پتا کې وس مسائل داسې وي چې د هغې د وجې ته کامیابی سره نه هم کنار کېږي لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم اللہ نه سوا بل څوک الہ نشته دی هغه الحلیم دی د قدرت باوجود سزا رستو کوي الکریم دی عزتمند دی مونږ شرمئ نه زمونږ پرده الله اینی ټایم ښکاره کولی شي زمونږ باطن هر وخت ښکاره کولی شي لیکن هغه الکریم دی د خپل کرامت د وجې هغه زمونږ عزت ساتي خلک وي عزتمند سړی په عزت پوهېږي بې عزته سړی چا په عزت نه پوهېږي الله حلیم دی او کریم دی سبحان اللہ اللہ پاک دے وتبارک اللہ او برکت والد اللہ رب دے دا عرش عظیم رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین او حمد اللہ لردے چ رب العالمین دا مسنون دعا دا چا لپاره چا مصائبو کې نختی سوال اللہ نے کی لیکن پکم و صفاتو کی وسیلے صدا اللہ تا خدا اللہ اسماء حسنہ اللہ الحلیم الکریم تاغ تسبیح تاغ برکت رب العرش العظیم
और रब्बुल आलमीन यानी पे दे के दा दुमरा वसीली दी दे दुमरा वसीलों पर बुनियाद माने इंसान नसवाड़ी अल्लाह नसवाड़ी वाड़ी तेरा च जमा मसाइब और जमा मुसीबतुना ज़माना ख़त्म का दा ज़माना कम का पदे में इंशाअल्लाह गुरु अल हलीम माने का मौका वची और दो बहसुन पे नूर हो अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।